دا دنیا داسې نیمګړې دا دنیا داسې ارمانونه به پاتې کېږي او دا نیمګړي هر څه به نیمګړي کېږي ځکه نبی علیه السلام صحابي ته وایي دنیا کې ژوند تیری او عابر السبیل داسې ژوند تېروه لکه د لارې یو تلونکی چې په لاره روان ته د لارې یو تلونکی په لاره روان یې ړمک لکوه په دنیا ړمک لکوه داود علیه السلام چې انبیا ټول غیرتمند ټولو انبیاو کې ډېر غیرت هر پیغمبر باندې به د غیرت حد تمام داود علیه السلام یو ورځ د کوره ووت دروازه یې بنده کړه اوت د کور او دروازه یې بنده کړله دې کې ناشنا کس بیبي چې وکتل یو ناشنا کس کور کې ولاړ دی بیبي حیرانه شوله دا څوک راغی دا د کوم طرفه راغی زه به داود علیه السلام ته څه ویم بیبي حیرانه ناشنا کس کور کې ولاړ دی دې کې داود علیه السلام را دنده شو چې داود علیه السلام راغی داود علیه السلام چې ولید ناشنا کس ولاړ دی وی من انت وی ته څوک یې هغه ورته وی انا الذي لا اهاب الملوک زه هغه کس یم چې زه د بادشاهانو نه یم هغه کس یم چې ما پردي نشي ایسارولی آبادی می نشي ایسارولی د بادشاهانو نه یریږم لا اهاب الملوک بادشاهانو نه یره نه کو ما تا د بادشاه نه یریږم داود علیه السلام ورته وی ښه مرحبا ته خو ملک الموت چې د بادشاهانو نه یریږي او پردي دې نشي منع کولی نو ته خو ملک الموت راغلی مرحبا په خیر علي بیا خو په خیر بیا خو ته ملک الموت داسې فرشته ده چې د بادشاهانو نه یریږي داسې فرشته ده چې په آبادۍ پروا نشته وی زه بادشاهانو نه یریږم ما آبادي او پردي او شیشې نشي منع کولی نو داود علیه السلام ورته وی بیا خو مرحبا بیا خو په خیر علي بیا خو ته ملک الموت وی او زه ملک الموت یم او دا فرشته راغلی وه او د داود علیه السلام نه روح اغستو د روح د پاره راغلی وه روح یې ترې نه واغستو واپس لاړه دا فرشته دا داسې فرشته ده چې د بادشاهانو نه یریږي آبادي او پردي نشي منع کولی اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون چې نیټه راله بیا به پکې هېڅ ډېرې سختې